شانت تفصیل دی پکې. د رزق فراخۍ لپاره ډېره اسانه وظیفه نبي علیه السلام ښودلې ده، ډېره اسانه. دا نه دی چې 500 ځل یې ووایه 1000 ځل یې ووایه، دا نه دی، ډېره اسانه ده او مجربه وظیفه نبي علیه السلام ښودلې. څوک چې پې عمل وکړي که نه دومره زیات دولت پې کور کې راشي که نه او د څه سره کومه وظیفه وایي کور به الله پاک ورکړي، د قرضونه به خلاص کړي. څوک پې عمل کوي ډېره اسانه ده. اوله دا چې نبي علیه السلام ته یو کس راغی چې رزق پراخه شي، نبي علیه السلام وفرمایل چې اودس کې ګرځه. نو دا ګران کار دی، په دې ګرمۍ کې خو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې اودس دې مات شي بیا اودس وکړه. اودس کې چې هر وخت ګرځې رزق به دومره پراخ وي چې خلک ته به قرضې ورکوي ته به کوې. دویمه خبره دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام یو وظیفه خدای هر فرض لمونځ نه پسې 3 ورې وایه چې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا 3 ورې ټولونه مجربه او جامع دعای انس ته. نبی د دعای انس ولا واقعیا واورئ. حجاج بن یوسف چې وا ډېر ظالم گورنر نو حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو ګرځوا. انس رضی الله د نبی علیه السلام اخیری صحابي پاتې شو، عمر یې زیاتو ټولو کې، اولاد یې زیاتو، مال یې زیاتو. د دعا په برکت دعای انس په برکت باندې. نو حجاج بن یوسف ورته وویل چې زه خو څه خپله کې سره معامله را. حجاج بن یوسف په نه صحابي پېژندو نه یې ولي پېژندو، توره به راخله مړوو شهید کوو. نو انس رضی الله ورته وویل چې ستا دا کوم اسونه ساتلي دي دا اسونه تا دنیا دپاره ساتلي. نو هغې باندې غوسه شو، توره یې راوبس. انس رضی الله فرمایي ته ما ته هېڅ نه شي ویلی. نو هغه نه توره وغورځېده. ولې تا ته نه شي ویلی؟ څه چل دی وکړو؟ وایي چې چل مې دا وکړو چې دا تا ته نه ښایم چې ما څه چل وکړو. خو چې کله وفات کېدو نو هغه غلام یې ورته ووایي، غلام ته ده وایي چې څه شی غواړې تا ما خدمت چې ته یې سهار ماښام وایي چې نبي علیه السلام تا ته ښودلې ده. وایي چې تا خو ما چاته نه ښودله خو تا ویلې بس هغه ته یې وښودې، مرګ نه مخکې وښودله دعای انس. نو دعای انس چې سهار و ماښام کم از کم 3 ځله څوک یې 10 ځله وایي چې 3 ځله یې وایي هم که نه نو تا ته به اولاد به دې ډېري، بچي به دې هم ډېري، فرمانبرداره به وي، جایداد به دې هم زیات وي، عمر به دې زیات وي، څه غواړې دنیا کې څوک به نقصان هم نشي در کولی. دا خامخا وایي بسم الله علی نفسي و دیني. دا زه وایم چې تاسو بیا ځان سره ریکارډ وساتئ. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطاني الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عبدالملک صاحب د سربند نه وایي چې بعضې خلک د علماء کرامو تصویرونه جوړوي، کارټونونه جوړوي، د پورې خندام کوي. د علماء کرامو تصویرونه مونږ وایي چې ضرورت لپاره ډیجیټل کم کیمرا ده چې دا اوس یې مونږ ته لګېدلې ده، مونږ پې پروګرام کوو. ضرورت په بنا علما وایي چې دې باندې دا ولې تبلیغ دپاره دا جایز دي، ځکه ډیجیټل تصویر چې دی د تصویر نه وایي دا ورک شي. خو به هر صورت دې دپاره استعمالول چې علما کرامو بېعزتي کوي. علما پرېږده جسم چې دا د کافر جسم مصلا به نه کړه چې کافر ووژنې میدان جنګ کې چې وایي وژنې هغې نه بعد به مصلا نه کړي کافر جسم. نو کله چې یو عالم دی مسلمان دی هغه شکل جوړ کړي نو بیا هغه شکل د بیزو په شان جوړ کړي یا د سپي په شان مخ ور واچي. الله پاک فرمایي ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان ډېر ښکلی خلقت ورکړی دی. او په ټولو ولقد کرمنا بني آدم، الله وایي چې ما بني آدم ته چې هر څوک دی مسلمان دی کافر د ته عزت ور ته د هغه بېعزتي کوه. ګناه کبیره در کبیره در کبیره لویه ګناه ده. په دې کې زمونږ خپل روډه مسلمانان روډه یعنی علما کرام مبتلا دي. شاګردانو لا نه وایي یو فرقه چې خپله کې مخالف دي سره جوماتونه، نو یو جومات ولا شاګردان د بل جومات مشرانو ته شکلونه جوړوي، تصویرونه جوړوي، علما کرام بل ته جوړوي او استادان ورته شبشه هم ورکوي. ماشاءالله سبحان الله کار دی وکړ د فلانکي مفتي صاحب مولانا صاحب مخ ته خراب کړو. داسې نه وایي چې دا ګناه کبیره ده. مونږ خو وایي چې کومه په جلوسونو کې دا پتلې جوړېږي انسانانو چې د بوش پتلا ولې نه وي چې ته یې سوځوې ګناهګارېږي، انسان به بېعزتي نه کوي نو دا مصلا کې راځي. نو دارنګې تصویرونه د علما کرامو جوړول بیا هغه خیل دا علما کرامو له پکار دي شاګردان پوه کړي په مدرسې کې څه کار کوي. داسې وي طالبان، داسې وي علما کرام چې شکلونه جوړوي. بیا یا عمران خان جوړوي. عمران خان چې هر څنګه دا انسان خو دی شکلونه ورته کله د بیزو په شان جوړوي کله د خره په شان. حتی دا چې مولانا فضل الرحمن صاحب پسې نور علما کرام
لوی لوی علما کرام هغه شکلونه خلک عوام چې جوړوي هغه خو ګیلا نشته ځکه چې عوامو سره خو علما کرامو ډېر بد کړي پیدا شي ورته اذان ووایي جنازه نه ورځي د پلار جنازه نشي علما جنازه وکړي کله چې کور کې مسله راشي ختمونه ورته وکړي دعاګانې ورته کوي علما کرام شپه ورځې دعا کوي یا الله دا مسلمان زمونږ ورور چې دا دغه نه بچ کړي جهنم نه علما کرامو خو عوام سره ډېر بد کړي هغه یې جوړوي خیر د علما کرامو څنګه جوړوي طلبه کرام دونه پکار دي چې دا کار دی نه کوي او مدرسو کې شاګردانو ته ووایي چې دا ګناه کبیره ده خپله دې په عمل کې بل چاته دې وایي چې دا کار مه کوئ